أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سورة یونس 4 نمبر آیت. په دې آیات مبارکه کې د الله تعالی په وحدانیت باندې او ورسره د قیامت کې د دوباره ژوندون باندې دلیل پیش کیږي. دا داسې دلیل چې د دینه مراد د دینه د الله تعالی وحدانیت هم ته معلومول شي او د دینه آخرت په خپل باندې هم معلومیږي. الله تعالی وی الیه مرجعکم، دی الله تعالی تاسو واپس کېدل دي. تاسو چې کله مړه شئ نو دی الله تعالی مخې ته به دوباره ورځئ جميعا ټول، هېڅوک په دې نه بار کېږي نه. وعد الله حقا، وعده د الله تعالی رښتونې ده. الله دغسې وعده کړله چې دا ټول مخلوق به الله تعالی مخې ته ورځي د حساب کتاب دپاره به پیش کېږي او دغه وعده د الله تعالی بیخي رښتونې ده، په دې کې شک نشته. انه يبدأ الخلق ثم يعيده، یقینا دی الله تعالی پیدا کړی دی مخلوق لره په اول ځل باندې، ثم يعيده، بیا به دوباره هم را پیدا کوي. ليجزي الذين آمنوا، دې دپاره چې بدله ورکړي هغه کسان ته چې هغوی ایمان راوړلی او عملوا الصالحات او عملونه یې کړلي نیک بالقسط، په انصاف سره. نو حاصل یې دا شو چې کوم ذات په اول ځل باندې مخلوق پیدا کولی شي دغه په دویم ځل باندې هم پیدا کولی شي، داسې مشکل هغې ته نه ده. په انساني تجربو کې هم دغه شانته کې ده چې کله یو څیز ایجاد شي خلک یو پیر ویني، دوباره به دغه صنعتګارۍ کې عام خلک هم مهارت لري بل کس هم جوړولی شي، لیکن په اول ځل باندې د یو څیز ایجاد کافي مشکل دي. الله تعالی تمام کائنات بغیر څه د اسبابونه، بغیر څه د مادیاتونه او بغیر څه د نقشې نه موجود کړل. نو دوباره باندې چې د هغې تصور او خاکه د مخکې نه موجود ده، دوباره پیدا کول هېڅ مشکل ګران کار نه دی. د ښکاره خبره شوه. نو د اول ځل پیدایش نه دوباره پیدایش خود به خود معلومیږي. اوس دا ده چې دا دوباره پیدایش خو عقلي طور باندې د اولني پیدایش نه معلوم شو، لیکن دې فایده به صحیح. نو الله تعالی وایي لیجزي الذین آمنوا، دې دپاره چې بدله ورکړي الله تعالی هغه کسان ته آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، وعملونه کوي نیک. دې ځکن کې د مؤمنانو دو صفتونه ذکر شو، یو دا چې ایمان به لري او دویم عمل به یې صالح یا د شریعت موافق به یې. دا دو صفتونه ذکر کېدل نه پر ذکر کولو کې دننه او ایمان یې مخکې کړی دی او عمل صالح یې وروسته کړی دی. د دې نه اهم مسالې د اهل سنت والجماعت معلومیږي. یو مسله دا ده چې حس او عمل د ایمان نه بغیر قابل قبول نه دی د الله تعالی په نسبت باندې، الله تعالی یې نه قبلوي. سره ډېر نیک سړی دی خو ایمان یې نشته، خلکو سره خدمتونه کوي او دغه شان د غریبانانو سره لاس کې جماعتونو کې مرسته کوي، لیکن مسلمان نه دی. نو دغه عملونه یې د الله تعالی په نسبت باندې قابل قبول نه دي. د نیکو اعمالو د قبلېدلو دپاره ایمان شرط دی. نو دا کله چې دا مسله تا ته معلومه شوه نو بیا راشه د هغه ملحدینو جواب وکړه چې کوم خلک وایي اصل شی انسانیت دی او اسلام وروسته دی. نو د اسلام د انسانیت تشریح هم اسلام کړې ده او اسلام بنیادي شیز دی. د ټولو اعمالو د قبلېدلو دپاره اسلام بنیادي شیز دی چې کله اسلامي اعمال قبلېږي، چې اسلام نه دغه ښه کارونه هم الله تعالی منظوروي نه. اگر چې دغه ملحدینو خیال دا ده چې په اسلام اعتراضونه وکړي او د اسلام بنیاد وران کړي، نو هغې دپاره یو ناجایز شیطاني دلیل جوړ کړی دی. لیکن حاصل دا ده چې انسانیت هغه ده چې الله تعالی وضاحت کړی دی. هغې ته انسانیت نه وایي چې شیطان یې وضاحت کړی، هغې ته انسانیت نه وایي. نو د نیکو اعمالو د قبلېدلو لپاره ایمان ضروري دی، شرط دی. او دویمه دا ده چې ایمان یوازې کافي کېږي نو سپورس عمل نه. د دې سره د هغه خلکو جواب کېږي چې کم خلک چې وایي صرف ایمان کافي دی، اعمالو ته ضرورت نشته. کم ته چې عقیده د مرجئه ویل کېږي، مرجئه په دې 72 فرقو کې یو فرقه ده. هغوی وایي چې انسان ایمان راوړو
د الله تعالی وحدانیت او د آسماني کتاب اقرار یو کو بس دا کافی دی. دا غینه بعد لوړ جوړ ته مګور چې سم مخې درته یو شانته راکاګه وای به کې قباحت وای نشته او بده معنی وای الله تعالی انسان نه نسی هغه خیال دا چې کني اعمالو ته ضرورت نشته. نو مرجئه اصل کې د ارجاء نه د ارجاء ورستکور ته ویل کېږي. د خلکو خیال دا چې اعمالو له دخل نشته. د دې خلکو علامات دا دي نه به منځي نه به روجي نه به حج زکات یا ارسه به ګډ وړي. کتر ته پوسو کې چې مسلمان او الحمدلله مسلمان کته پوسو کې چې دا فرض احکام خو ته نه عملي کی او ته خو ډېر ګناونو کې ډوبې نو دا څنګه مسلمان نه به تعالی جواب درکې چې الله تعالی غفور رحیم دی. په دې به جواب خبره خلاص ته پوه شې چې دا د مرجئه عقیدې والا سړی دی او د خیال دا چې اعمالو ته ضرورت نشته. لړن جواب دار سن چې الله تعالی په صفاتونو کې غفور رحیم شته رزق قهار او جبار پکې هم شته. که الله تعالی رحم هم خلق باندې کوي نو د لګان خلق رانی سي هم دای هم اصول او قانون دي. نو ضروري هدایت دا شو چې د اعمالو د قبل درې د پر ایمان ضروری دی او د ایمان یوازې نه کافي کیږي تر څو پر عمل نه نو ایمان او عمل دوانه رايوځي شي انسان ته خلاصي ورکی او د جهنم نه بچ کی جنت ته ورسي. تاریخ کتابونو لیکلي دي چې په مخکینی علماو کې امام احمد ابن الحرب یو عالم تر شوی دی. دا چې ونه د اولنۍ زندگی داسې ګډه وډه او د ګناونو جرایم والا و وروسته دې نه به یو نیک صالح عالم جوړ شو. د خپل قصه دې ذکر کړی دی چې زما د اسلام او د ایمانی احکام سره هیڅ تعلق نه اوس اسی می منل چې نبی علیہ السلام حق دی الله موجود دی لیکن دین سره هیڅ واسطه نه و. بس زما ملګری هم ټول شرابیان او نشئیز او داسې غل او کنجر خلک صحیح سره پکې نه و. وای په دې درمیان کې زما یو لور و چې ما ته ډیره زیاته ګرانه هم و وای دا وفات شو او چې کړه دا وفات شو نو زه به دې بس ډیر عزت خپوم. یو شپه وای زه ودې ما خو بینم چې دغه یو ځای کې یو شړ بیابان کې یو خطرناک وسیدونو زرا پر کړی زه به لاره باندې منډې وهم نه چې زونه ما پسې بل لري موړه کې راخوشي دي او خاص ما طرف ته روان دي. نو چې ما وکتل بلاره کې یو کمزور ضعیف انسان ناست ما کې د سوال وکړ چې دې زناورو نه خلاص کړ دې خطرناک وسیدونو نه ما خلاص کړ زما سره مرسته وکړه. نو هغه راته وویل چې زه دومره کمزوری شوی یم ستاره مرستې قابل نه یم زړه مې غواړي چې مرسته وکړم لیکن زما وجود کار نه کوي تاسو سره زه مرسته کولی نشم. دی وای زه منډې مې کړې په موړه باندې واوختلم چې بکتل نو هغه ماشوم لور چې وفات شو هغه مخې دراله او زما سره په دغه لار کې تعاون وکړ نور خلکو ته ما आवाज وکړ چې راشي مرسته وسره وکړي دا زما پلار دی وزیر دغه زناور نه خلاص چې کله وزیر اعلی هغه ضعیف کس نه مې تاسو کې تاسو کې هغه ماته ویل چې زستا اعمال یم تا دومره خراب کړی یم چې ستا د خلاصول وس زمانه کېږي کمزورای کړی دی یم د خیر نه دیسته ته الله تعالی د عذابونو نه بچ کولې نشي. دا وې دي کې زرا یو او چې رايو شوم احساس را پیدا شو چې کزي منه مو کنه منه خو دغه لارو باندې بورزم او دغه منظرونه به تیریږم نو چې ورسته افسوسونه کوم نو بس په حال خپل باندې مهنت ولې نکوم. دی ما په اخلاص باندې توبه وستله او دغه نه بعد یو عالم شاګردي مې شروع کړل به ورسته د عالم شوی دی او لوی عالم تر شوی دی. بهر حال د انسان د نجات لپاره اعمال ضروري دي اعمالونه بغیر انسان نجات مونږ نشي. وعملوا الصالحات جعملون کلی نیک بالقسط د انصاف والذین وحق کسان کفروا چې کافران دي لهم د هغوی د پاره شراب نسکل من حمیم د ګرم بونه حمیم هغه بوته ویل کېږي چې کمی خټ کېږي. کافران خلک د جهنم هغه وبس کې چې کم یینی او زوی مکس شوی او جهنم په لمبو کې خټ کېږي دغه خټ کېدل یینی زوی بدیس کې ابدي باندې بجوان تیری. حدیث مبارک کې دی چې کله دوی دا بوس کی داغه د انتهایی ګرمایش ته وجنه زګه د جهنم ور د دنیا د ورنه 70000 چون سیوا دی زیات ګرم دی. نو هغه د وجنه هغه ور ګرمایش ډیر زیات د بجلی نه تیز دی د ټمبم نه تیز دی د هر شي نه تیز دی. دغه بو کې بدا اینې زوی خټ کېږي دغه نه بوس کې نه کلمې به ښکته راوښلي او دې بزان بس راکاږي بیا د الله تعالی په نظام کې به الله تعالی په قدرتونو سره به دا بیرته ټیک شي او بیا به تګي شي بیا به نوري وسکي دا کلمې به بیا راوښلي دای د بور سکلو حال د خوراک باسه بل ذکر راشي دا به خوريسو تیرای به څنګه تیری کنه تیریږي هغه باسه په نور ذکر کې را روان دي. وعذاب علیم او عذاب به دردناک بما كانوا يكفرون بسبب د هغه چې دوی کفر کوي.
د کفر په وجه باندې دوی دپاره به دردناک عذاب هو الذي الله هغه ذات دی جعل الشمس ضیاء چې ګرځولې د انوار ضیاء روښانه ضیاء دا تیز رڼا ته ویل کېږي پړق رڼا ته ویل کېږي تیز رڼا والقمر او سپوږمۍ نورا رڼا روښانه یا داسې ووایي نور پړقېدونکې او سپوږمۍ روښانه د الله تعالی په وجود باندې وحدانیت باندې بل دلیل ذکر کیږي چې دا دلیل هم د الله تعالی د وحدانیت لپاره کافي کیږي هم د بعث بعد الموت یعنی قیامت کې د دوباره ژوندون لپاره هم کافي کیږي نو په دې ځای کې د دوه څیزونو ذکر شوی دی یو نور دی یو سپوږمۍ ده د نور سره ضیاء ټکی راوړی دی د قمر سره نورن رڼا د ځینې علماو خیال دا دی چې کنه ضیاء او نورن دا دواړه یو شی دی دواړه رڼا ته ویل کېږي مترادف الفاظ دي نو بیا به داسې معنا شي چې نور الله تعالی ګرځولې د نور ضیاء رڼا کوونکې او القمر نورا او سپوږمۍ هم رڼا کوونکې بیا به داسې شي لیکن ځینې علماو خیال دا دی چې په دې کې کافي فرق شته ضیاء تیز رڼا ته ویل کېږي او نور د کمزوري رڼا ته ویل کېږي نو مطلب یې داسې دی چې د انساني ضرورت چې کوم دي نو په دې کې کله د تیز رڼا ضرورت او کله د کمزوري رڼا ضرورت د کار کسب پیشې دپاره تیز رڼا پکار ده نو ورځې رڼا د نور مکمله تیز دی نو سپوږمۍ چې د شپې چې کوم ضرورتونه د انسان پیښیږي نو په هغه کې کمزوري رڼا کافي کېږي نو سپوږمۍ رڼا کمزوري ده دا دویم تحقیق دی د ځینې علماو رای دا ده چې ضیاء ده هغې رڼا ته ویلی کېږي چې هغه ذاتي رڼا د دې څیز خپله رڼا د بل نه یې نقل کړي نه او نورن چې کوم دی دا عارضي رڼا ته ویل کېږي چې د بل د رڼا نقل یې کړی خپل رڼا یې نه وي د دې مثال داسې شو لکه د اسمان نه نور په تیزۍ سره رڼا کې ځمکې ته رارسي او دې ځمکه کې ته یو عین د انوار ته ولګې او د انوار د دې عین په ذریعه باندې د انوار یو کوټې ته منتقل کړي نو اوس د عین هم رڼا کوي کوټې ته رڼا منتقلوي یو تیارې کمرې ته به رڼا وکړي او د انوار هم رڼا کوي لیکن انوار رڼا زیاده خپل رڼا ده او د عین د رڼا د نوران د خپل نه د انوار نه نقل کړي ده نو دغه علماو خیال دا دی چې د نور رڼا ذاتی ده او سپوږمۍ د شپې د انوار د رڼا په سپوږمۍ باندې ولګي او سپوږمۍ ځمکې ته را واپس کړي نو دا ګویا د عین قایم مقام شو د عین په شان شی شو خپل رڼا یې نشوله لیکن دا د قرآن او د حدیث وضاحت نه دی دا د یوناني فلسفي رای ده او عقیده سی وایي او ځینې علماو خیال دا ده چې د دې نورن او قمر د نورن او ضیاء کې هم دقیقه اشاره ده لیکن دا داسې یو عقیده ده چې نه د شریعت خلاف ده ځکه قرآن او حدیث مقابله کې نه ده راغلي او نه څه تایید شته نو موږ نه مخالفت کوو نه موافقت کوو البته د لغاتو کتابونو لیکلي دي صاحب کشاف لیکلي دي چې ضیاء دا جمع د ضوء ده نو بیا به داسې چې نور چې کوم دی نو دا الله تعالی جوړ کړی دی ضیاء د ډېرو رڼاګانو نه ډېرو رڼاګانو نه جوړ شوی دی او سپوږمۍ د ډېرو رڼاګانو نه ده بلکې نورن هغه یوه رڼا ده نو په دې کې صاحب کشاف وایي چې دې کې یو بلې مسلې ته اشاره ده چې بر نور کې دننه اووه رنګونه پکې دي نو دلته کې ضیاء چې دا جمع راغلی نو اصل کې دغه اووه رنګونو ته د انوار اشاره ده دا اووه رنګونه به څنګه په انوار کې دي دا به څنګه معلومیږي نو دا چې کوم کسانو سکول ساینس ویلي هغې ته اندازه لګي چې کوم دغه زرغونه کاسته چې کوم جوړیږي دا اصل کې د نور رنګونه چې کوم دي ځمکې ته منعکس کیږي او د دې طریقه نور هم کېدلی شي په عملي تجربې سره هم ثابتېږي چې د نور رنګونه دا اووه رنګونه دي نور طریقې هم شته مناسبې طریقې ساینس کې چا چې سکول ویلي هغې ته به اندازه یې لري نو صاحب کشاف وایي چې دې کې ضیاء جمع راغلي ده او دا جمع کې د نور اووه رڼاګانو ته اشاره ده اووه رنګونو ته اشاره ده او په سپوږمۍ کې دغه مسله بیا نه پیښیږي به هر حال دا یو علمي تحقیق دی نه د اسلام سره تضاد شته او نه ورسره موافقت نه د قرآن او حدیثو نه ثابت او نه ورسره تضاد شته نو که څوک قبول کړي هم ټیک که مسترد کړي هم څه ګناهګاري کې پنه وقدره او الله تعالی اندازه کړی دی د دې سپوږمۍ او نور دواړو دپاره منازل خپل منزلونه قدره مقدار اندازه کول یو د هر شي دپاره یو اندازه مقررول ته ویلی کېږي
نو د نور او سپوږمۍ دواړو دپاره خپل منزلونه مقرر دي، منزلونه زګینه هغې کې دا نور هغې ته راځي، په هغې کې ورځ تېروي، بیا د هغې نه اوړي. لیکن بحث د دې خبرې دی چې سپوږمۍ او نور دواړه د دې هر یو دپاره خپل خپل منزلونه دي. نور سپوږمۍ خپل چکر په میاشت کې پوره کوي او نور خپل چکر په کال کې پوره کوي. بیا د هر یو چې کوم دی نو یوه ورځ یوه شپه په یو خاص مقام کې تېروي. نو چونکې سپوږمۍ چې کومه ده نو دا خیال هم کېږي نو یو ورځ دوه ورکه یې نوره یې ښکاري. د دې وجې نه د سپوږمۍ دا منظرونه 28 منظرونه دي، 28 منظرونه کې دا وخت تېروي. او نور چې کوم دی نو د دې دپاره منظرونه 360 دي. 360 منظرونو کې دا وخت تېروي. شواروز کې یو منزل دا پار کوي، د هغې نه بیا اوړي، بیا بل منزل ته شي، هغې کې شواروز تېر کړي، د هغې نه بیا واوړي، بل ته واوړي، بل شي. نو د دې حاصل دا شو چې دا منظرونه د سپوږمۍ هم شته او د نور هم شته، لیکن قدره کې دا ضمیر د مفرد دی. نو علماء لیکلي دي چې وقدره نه مراد دا دی چې الله تعالی اندازه کړي دي هر یو د دې سپوږمۍ او د نور نه منازل منظرونه د هغې، نو هر یو ته پکې اشاره شو. او څوک دا وایي ځینې علماء رایې دا ده چې قدره کې صرف د سپوږمۍ باس دی، د نور باس دې ذکر کې نشته. اگر چې د نور دپاره خپل منظرونه شته لیکن دې ځای کې باس د سپوږمۍ روان دی، نو دې وجې نه دا مفرد لفظ د سپوږمۍ په باره کې استعمال شو. نو دغه سپوږمۍ او نور دپاره خپل منظرونه دي، په هغې کې دا ځي چکر لګوي. اوس دې خبرې ته راځو چې په ساینسو کې د ساینسو حضرات وایي چې نه سپوږمۍ او نور په ځای باندې ولاړ دی، د نور خبره کوي او د ځمکه چې تېر چاپېره تاویږي او ګردش کوي، دا خبره شوه. او قرآن داسې وایي چې نه د سپوږمۍ دپاره خپل منظرونه دي، په هغې باندې تېرېږي ځي. دا مضمون سورت یاسین نه هم ثابت دی چې والشمس تجري لمستقر لها، نور په خپل مقدار په خپل لاره باندې سیده رواني، او دا د یو غالب او لوی ذات اندازه ده چې نور په یو لاره باندې تګ کوي. د دې نه علاوه د دې تایید د یو حدیث مبارک نه هم کېږي چې کله نور پرېوځي دا نور ځي او عرش کې الله تعالی ته سجده کوي، عرش ته سجده وکړي، د الله تعالی نه اجازت وغواړي چې په کوم طرف راوخېږم. الله تعالی ورته حکم وکړي چې د مشرق طرفه راوخېږه، نو مشرق طرفه راوخېږي. کله چې قیامت راشي نو الله تعالی به ورته ووایي چې د مغرب طرفه راوخېږه، د مغرب نه به راوخېږي او قیامت به قایم شي. دا حدیث هم د دې خبرې تایید کوي چې دا نور باقاعده ګردش کوي. او دغه د ودرېدلو والا اخیسته چې دا نو د دې عقیدو څه تضاد معلومیږي، بدل معلومیږي. موږ مسلمانان یو، کمې خبرې چې قرآن او حدیث سره سمون خوري موږ د هر چا خبره چې موږ احترام کوو، لیکن کوم ځای کې چې قرآن او حدیث سره ټکراو راځي موږ یې مسترد کوو، موږ یې نه منو. لہذا موږ د دنیا ته تاوېدلو قایل لا نه یو. که به ځای ودرېږي تاویږي هغې زموږ کار نشته. زموږ قرآن ویلي دی چې بس نور ګردش نور روان دی، زموږ کې زموږ کار نشته چې ولاړه ده که روانه ده، دې سره زموږ څه بحث متعلق نه دی، لیکن نور ضرور ګردش کوي، نور روان دی. او دغه شان د سپوږمۍ لتعلموا دې دپاره چې تاسې معلوم کړي عدد السنین شمار د کلونو والحساب او د ورځو. حساب نه مراد د ورځو حساب دی. سنین تعلق د شمس سره شو، د شمسي حساب، او حساب تعلق د سپوږمۍ سره شو، د ورځو حساب. نو برې دواړو من تاسو حساب معلومولی شي په نور او په سپوږمۍ سره. نو دې نه معلومه شوله چې په سپوږمۍ او نور به دواړو سره تاسو د قمري حساب او شمسي حساب دواړه استعمالولی شي په دنیایي معاملاتو کې. لیکن شرعي احکامو کې تاسو قمري حساب به لازمي استعمالوئ او د دې زده کول فرض کفایي دي. په غونډه کلي کې، په غونډه محله کې چې قمري حساب هېچا ته هم نه معلوم، غونډ کلی د فرضو د پرېښودلو مرتکب دی، ګناه کبیره مرتکب دی. او که په دې غونډ کلی کې چا ته معلوم، یو کس ته معلوم وي، نور خلکو ذمه فارغه ده. که هر چا ته معلوم وي نو فرض کفایي ادا کړو، ثواب ورته میلاویږي. لہذا قمري حساب مکمل پرېښودل دا ناجایز دي، دا عظیمه ګناه ده. او شریعت اکثري احکام دا د قمري حساب سره تړلي دي، که روژه ده، که حج دی، او که دغه شان که زکات دی. تر دې چې معرف القرآن لیکلي دي چې زنانه عدت هم مناسبه ده چې په شرعي تاریخونو باندې دا مقرر شي، هغه تاریخونو باندې عدت تېرولی کېږي. نو شرعي احکامو تعلق د قمري حساب سره دی. باقي د روزګار په حوالې سره دواړه جایز دي. ما خلق الله ندی الله تعالی پیدا کړي ذالک دا الا بالحق مگر د پاره د ظاهرولو د حق
دا دومره نظام چې الله پیدا کړی دی لپاره پیدا کړی د خلک دي د الله تعالی قدرتونه معلوم کی د الله تعالی وحدانیت ته معلوم کی د انسان د فائدې لپاره چې انسان د الله تعالی بندگی وکړي دې لپاره پیدا کړی دی یو فصل الآیات تفسیری بیان آیاتونه لقوم دس قوم د لپاره يعلمون چې هغه پويږي ان فی اختلاف الليل والنهار یقینا په اختلاف د شپې او د ورځې کې وما خلق الله او هغه چې الله تعالی پیدا کړلی په السماوات والارض پزمکه او اسمانونو او زمکه کې لآیات خامخه بده ټولو کې غټي نه خېدي لقوم یتقون د قوم د فارج د الله نه یریږي دا بل دلیل عقلی دی د الله تعالی په توحید او د قیامت په اثبات باندې الله تعالی د اختلاف د شپې او د ورځې د اختلاف د شپې د ورځې مضمون بیخي واضح دی او په ډیرو طریقو باندې اختلاف دي کېشته اختلاف د شپې د ورځې یو دا دی چې ورځ د رڼا یو شپه تک تور تیاری او ورځ د روزګار د لپاره یو شپه د آرام د لپاره دویم اختلاف دا دی چې کله ورځ غټه شي ډېره زیاته شپه تکه چي شي او کله شپه غټه شي ورځ تکه چي شي کله یو مقدار تراشي دا یو سره په اختلاف باندې روان دي او دا ورځ په زمانه ودرېږي نه مسلسل یا به وړيږي یا به غټي کیږي تاسو د نقشې وګورئ نقشونه مت پته ولګي مسلسل دا ورځ شپه په حرکت کې دا کله ورځ غټي کله شپه غټيږي خو دا یو حرکت رواني روزانه 24 غنټې کې د خامخا انقلاب راغلی د غټوالي د وړوکوالي نو وس دا دلیل شو د الله تعالی په توحید او وحدانیت باندې څنګه شکر الله تعالی موجود نعوذ بالله ونه منل شي او په دې ځمکه اسمانونو کې متصرف او کارساز ونه ګڼل شي نو بیا به سوال دی خبره چې دا کار څوک دا شپه ورځ غټول او کچې کول دا کار د چا دی څوک نو تاسو هم ته په خپل راځي یو ذات موجود دی غیر کې او د الله تعالی دی بیا دویمه خبره دا ده چې دومره لوی کائنات الله تعالی پیدا کړی دي هغه کې شپه ورځ هم شامل دي په دې کائناتو کې ډېر عجیبه ناشنا مخلوقات دي ځمکه او اسمانونو کې عجیبه مخلوقات دي او دغه ټول مخلوقات د انسان د خاطر پیدا کړی دي نو وسوایه چې انسان یې څه د لپاره پیدا کړی دا عبث دی که نه د څه مقصد لپاره دی نو که انسان مقصد واضح وو نو بیا معلومیږي دا چې ټول کائناتو د وجود پیدا کولو وجودو دا یو حقیقت لپاره دی مقصد لپاره کېدی شي لیکن که د انسان ته عبث وګڼي چې د ژوند عبث ته هېڅ اعتبار ولا نشته او بده باندې الله تعالی هېڅ شی لازمي کړی نه دی نو د انسان د عبث ګرځولو د وجې نه به غونډ کائنات عبث وګرځولی شي ځکه دا کائنات د انسان د خاطره پیدا دي انسان د خدمت لپاره دي نو چې کله انسان دی عبث وګرځاو نو کائنات خود به خود عبث بیا سوال د دې خبرې شو چې دومره لوی ذات دومره لوی علم قدرت غیب باندې پیدونکی ذات هغه څنګه یو دومره غټ عبث کار کولی شي عبث کار خو یو عقلمن انسان نه مني نو الله تعالی به څنګه ومني نو دا خبره واضح شوله چې انسان الله تعالی عبث نه دی پیدا کړی یو مقصد لپاره پیدا کړی دی هغه مقصد آسماني دین عملي کول او د هغه وضاحت لپاره الله تعالی پیغمبران را لګړي او آسماني کتابونه را لګړي دي خاص کړه د انسان د مقصد لپاره پیدا شو چې هغه د الله تعالی احکام عملي کول نو اوس دې لپاره یو د ورځ بکار ده چې کم خلک نه عملي کوي هغه سزا ملو شي او چې کم عملي کوي هغه ته نیک بدله ملو شي لکه مثال په تور یو ځکه حال امتحان ولګید نو د امتحان د حال سره لګیدو سره سم د خبره لازمی چې یو ورځ بد نتیجې همي او کته وی چې نه امتحان شته او نتیجې نشته نو دا هیڅوک نه مني چې امتحان دی یو نتیجه دی نه د خړو کې دی نشي د خړو څه خبره نه ده دا خو هیڅ یو لیونه به مونږ مني نو چې کله دنیا کې تر انسان امتحان و مانه چې بده من امتحان دی الله تعالی احکام به عملي کوي او که عملي نه کړي نو مجرم به تصوريږي نو په دې صورت کې لازم د بتا باندې چې د یو د ورځ و مانه چې باغ کې د حساب کتاب د لپاره پیش کېدل او حساب کتاب پکې ومني او د قورز قیامت نو په دغه اعتبار سره دا دلیل د قیامت اثبات هم دی او د الله تعالی د وحدانیت هم دی